ورکو جی دا کار چې دی دا د ناظم اعلی دی دا نااهله ناظم اعلی چې کوم دی دا د دی که دا آیا د عام پبلک دی ګوره جی خطرناک هر یو شی دا بجلی چې دا هم خطرناک ده دا موت دی جی دا چې موږ د ټول مخامخ کاری دا موت دی خو موږ ته اویرنس موږ کې شته چې موږ به دی له بربنډ ته له ګوتې نه وړو نو موږ اویر یو ځکه موږ دی له ګوتې نه وړو او دا موږ نشو مړه کولی نو دا چې دی دا یو وبا ده دا وایرل دی بالکل دا د وبا صورت اختیار کړی دی نه هلته سپری شته نه هلته کې پاوډر ټایپ دی وایي چې یاره پاوډر ټایپ یو زیم نه دی کړی بالکل نشته دی ښه چې دا کوم ډنډ چې دی دا ډي ایچ او صاحب ښایي دغه ډنډ چې دی دا خو بکولې لکه د دی که نه چې دا په صفا اوبو کې دا راځي نو هغه ډنډ چې دی هغه د ګنده اوبو ځای دی اخو صفا اوبه نه دي اخو بیخي ګنده اوبه دي د کې ټي ایچ د ال ار ایچ ایچ ام سی چې دا کم ګند راځي دا هغه پټو کې جمع کیږي دا د فوجیانو پټي ورته وایي چې هغه اوبو کې دا جمع کیږي که نه نو زه خو دا حیران یم نور علي خان چې دا دومره الارمنګ صورتحال دی جی جی او په دې حالاتو کې چې مطلب دا دی چې خلک مړه کېږي دا وخت چې لکه کېدای شي ډاکټر صاحب سره نور هم اپډیټډ ډیټا وي خو تر دې وخته پورې چې د تهکال په دغه علاقه کې کم ټیسټونه شوي دي 201 کیسونه هغه پازیټیو راغلي دي دا صرف دغه 200 کسان جی بالکل دا دغه 200 کسان د هغې ژوند دا وخت په خطره دی په کار نه ده چې زموږ ضلعي حکومت زموږ صوبایي حکومت په کار نه ده چې په دې حوالې سره فوري زموږ د صوبې د صحت محکمه هغه دې حوالې سره څه کوي زموږ وزیر صاحب غیب دی په کار نه ده چې زموږ د صوبایي اسمبلۍ اجلاس راوغوښتی شي د ضلعي کونسل اجلاس راوغوښتی شي او په دې باندې خبرې اترې وشي ما جی ریکویزیشن ورکړی دی ریکویزیشن ما ورکو د هنګامي اجلاس دپاره چې مهرباني وکړي زموږ په علاقه باندې په دې ایریا باندې په 39 38 39 او په 40 باندې په دې کې الارمنګ صورتحال دی دا ایمرجنسي چې دی دا د نافذ کی خلک وګوره جی 12,000 کسان کور کوي او زمونږ کسان چې دی یو 3 یونین کونسل نشي کور کولی صرف 3 یونین کونسل